کوشش کوو هغه بالکل پاغې کې څه غفلت په نه کېږي. خو دا به تاسو هغه کوئ موازنه کوئ چې زمونږ په وخت کې یا مونږ چې کوم کارونه کړي دي او د نورو پارټو چې په حکومت کې راغلي هغوی څه کارونه کړي د هغې موازنه به کوئ. خو دلته حاجي صاحب وایي د نیشنل حکومت راغلی او د هغوی د مولیانو حکومت راغلو، اوس دا د تحریک انصاف حکومت راغی، دا ټول راجمع کړئ او د دوی کارونه تاسو وګورئ او بیا بل طرف ته تلې پرې بل طرف زمونږ کارونه واچوئ نو خلکو ته پته به لګي. ټیک ده زمونږ نوجوانان دي، زمونږ اوس د هغوی قابل قدر دي، د هغوی عزت کوو، د هغوی مونږ د هغوی دپاره هلې ځلې به کوو. خو د سړي دا خلک داسې په ذهن کې داسې خبرې واچولې چې راځه کېنه چې هغه خلک نوجوانان ټول وایي چې بس همدا په دې ملک کې کو څوک دا ملک بچ کولی شي نو همدا یو سړی دی. خو بهرحال یو خو هسې خیالي خبرې چې وایي چې زه به دا وکړم او زه به دا وکړم. ده ووایي چې یاره 1 کروڑ نوکري به خلکو له ورکوم، یو نوکري چاله ور نه کړه، 50 لاک کورونه به جوړوم، ډیمونه به جوړوم، خو مونږ اوس ونه لیدله. اوس د آخر کې اوس بیا چې د حکومت نه هغه شو دا په صحیح طریقې سره آئیني طریقې سره شوی. امریکې ما سره هغه کړی دی. دا نوجوانان او خاص کر دا پښتانه نوجوانان خو چې خو د خو امریکې سره جنگ کوي نو دا شاباش د دنه ښه سړی بل نشته او دا خو بهادر سړی دی. اوس مینتونه کوي د امریکې. نو دا څوک چې داسې خبره کوي او په میدان کې هېڅ نه یا نن سبا دا نوجوانان ته پته ده سوشل میډیا کې دا سلسله روانه ده چې نن روزانه دا هغه هغوي چې دا چلو شو هغه چلو شو. دا صحیح ده چې په ملک کې دې وخت کې د ګرانۍ په وجه خلک بیزاره دي، لیکن شک نشته چې ډېر خراب حالات دي. د بجلی ډېر خراب حالات دي. بجلی خو تقریبا نش په برابر ده، دلته زمونږ په دې علاقو کې نش برابر ده. نو د دې وجوهات کو تاسو وګورئ د ګرانۍ نو بنیاد چا کېښودی دی ګرانۍ او دا معاهدې چې ده کړې وې او معاهدې نه وتښتېده د هغې نتیجه کې دا صورتحال جوړ شو چې اوس هغه IMF سره معاهده چې کوي نو هغوی تا باندې اعتبار نه کوي، وایي تاسو مخکې یو ځل تښتېدلی یې. نو دا ګراني اوس هغه وشوه، هغې سره معاهده وشوه، انشاءالله لږ وخت به پکې لګي خو دا ګراني به امید دی چې په قابو کې به راشي. او دغسې د بجلی نظام درهم برهم د هغې لپاره مونږ اواز اوچتوو چې یاره زمونږ د صوبې مونږ چې کومه بجلي پیدا کوو نو هغه د اوبو نه پیدا کوو او د هغې قیمت چې دی نه تقریبا 6 روپۍ یونټ دی. دوی اوس خلکو نه 80 روپۍ تقریبا یونټ اخلي. دا چېرته څوک برداشت کولی شي؟ نو ستنې لګېدلي او کاغه لګېدلي او بجلي پکې نه څه کوي؟ مونږ غواړو چې داسې یو طریقه جوړ شي او انشاءالله تعالی دا به کوو چې د بجلی لپاره دا کم غریبانان خلک چې دي چې برداشت کولی نه شي چې په هر یو کال کې دامره دا پینل ولګو خلکو ته مفت دی چې د هغوی دا کار کیدی شي. نو په هر یو ضلع کې به همدغه شانته دا سلسله زموږ پروګرام دی چې دا به دا پینل د خلکو ته لګو. جوماتونو کې خو دي او سکولونو کې هم لګو چې هغه سکولونه چوټیان شي هغه بجلي به اضافي بچت کېږي. نو دې طریقې سره به د خلکو خدمت کوو، روزګار دپاره
کوشش وکړو چې زیات نه زیات خلکو ته روزګار ملو شي او د هغه د سړکونو د سکولونو د هسپتالونو د دې ان شاء الله تعالی ستاسو خو ټول هغه تړل شوی دی دلته تنګي سره تنګي زموږ مرکز دی هلته د هسپتال چې هغه وخت کې مونږ دا کړو نو دا خو یو ډېر اعلی هسپتال و اوس هغې کې هغه شان چې هغه نشته ان شاء الله تعالی دا به بیا هغې سطح ته رسو د دې تنګي دا ټیکنیکل کالج چې دی د هغه اوس په دې صوبې کې ټولو کې نمبر 1 کالج دی او د هغې نه چې خلک فارغ شي هغه اټومیک انرژي کې هغوی ته نوکري ملاویږي نو دا یو لویه خبره ده په دې هغې دپاره نو ان شاء الله تعالی تاسو بې فکره اوسئ سکندر خان به هم درځي او بیا به یو پروګرام چې څنګه حاجي صاحب وایي ګنډېري کې به یو لوی پروګرام کیدو او هغې له به زه هم راځم او ان شاء الله تعالی ستاسو چې کوم مشکلات دي مسایل دي دا اوس دا 2-3 څلور میاشتو کې چې الیکشن وشي هغې نه پس څه حالات جوړ شي هغه مسلې مونږ ته معلومې دي تاسو به هم نشاندهي کوئ خو مونږ ته معلومې دي نو ان شاء الله تعالی په هغې باندې به عمل کوو او ستاسو هر قسم خدمت ته مونږ تیار یو دا زموږ علاقه ده او مونږ آباده کړې ده زموږ خوره ده په هغې کې مونږ ټول اوسېږو او ان شاء الله تعالی د هر یو کورنۍ د هر یو علاقې خپلې سبی او ان شاء الله تعالی مونږ به ستاسو په دغه لحاظ سره خدمت کوو ډېره مننه چې تاسو راغلی او تاسو هم موږ سره په دې کې دې پروګرام کې شرکت وکړو موږ سره د تعاون لاس موږ راکړو ان شاء الله تعالی ستاسو په وساتت سره به نور هم خلک همدغه شانتې راځي ستاسو کاري بیا